فیفا ورلड کپ مکمل سکرپټ دی، مکمل فکس دی جی. دا به یو مسلمان ملک هم نه ګټي. 13 شپه چې مصر سره کم زیاتې په فیفا ورلड کپ کې شوی دی هغه دنیا کتلی دی. خو که اوس هم څوک وایي چې نه دا سکرپټ نه دی، نو په دې ویډیو کې دله زه ثابتوم چې فیفا ورلड کپ کمپلیټلی یو فکس دی. دا کمپلیټلی د مسلمانانو ورلड کپ نه دی جی. دې کې د مسلمانانو ملکونو شرکت شته دی، خو مسلمان ملکونه به دا ورلड کپ نه ګټي. مصر چې کوم کوچ دی حسام حسن صاحب جی، حسام حسن صاحب آلریډي بیګا د فیفا نه ډېرې ګیلې شکوې مو کې د میچ بایللو نه پس هغه پریس کانفرنس کې استعفا هم واغېستله او صفا الفاظو کې ووي چې فیفا موږ سره زیاتې کړی دی او د امپایر کم ریفري دی، د میچ ریفري چې کوم دی هغه نه د باقاعده تحقیقات کړلی شي. اوس دا حسام حسن چې کوم دی د ښه کولیام د فلسطین حمایت کړی دی. د خو کولیام په خپل سوشل میډیا باندې ایون د میچ دوران هم د فلسطین جنډه راغښتلې ده او په خپل سوشل میډیا باندې مختلف مقاماتو کې مختلف وختونو کې د فلسطین فری ټویټس کړي دي چې فلسطین فری کوي جی. او بیګا چې کوم د مصر میچ نو هغه میسی سره اور د میسی اور د نیتنیاهو یارانه دوستانه تاسو بالکل په یوټیوب کتلی شئ. تاسو ورکئ نیتنیاهو میټینګ ود میسی یا میسی ود ډونلډ ټرمپ، تاسو باقاعده د ویژوال شته دی. دا میسی چې کوم دی دا په امریکا کې داسې ګرځي چې دا د خپل ښار دی، په واشنگټن ډي سي کې دی داسې ګرځي چې لکه دا د خپل ښار دی. نیتنیاهو سره باقاعده د ویډیوز دی په یو ځای، نیتنیاهو دله پروګرامونه کوي، نیتنیاهو د سره یو ځای ګرځي. په یوټیوب باندې تاسو ورکئ نو مکمل ډیټیل بدل دروځي. او فیفا ورلड کپ چې کوم دی، فیفا چې کوم فیډریشن دی نو هغه د ډونلډ ټرمپ لاندې دی جی، چې ډونلډ ټرمپ سوی هغه به فیفا فیډریشن مني. دا ورلड کپ هم په یو اس اے کې دی جی، دا فیفا ورلड کپ هم دا ځل په یو اس اے کې دی. ایون بیګا چې کوم میچ شوی دی د مصر او د ایجپټ او د ارجنټینا، یعنی د مصر او د ارجنټینا چې کوم میچ شوی دی په هغې کې څو ځله فول وکړلی شو، خو چې فول به د ارجنټینا کلاډیانو کو نو هغه به ریفري اګنور کو، هغه ریفري اګنور کو، هیڅ قسم پنشمنټ پې ورنه کو. الټا به د مصر کلاډیانو باندې فولونه راوړل. ایون د مصر چې کوم ګول کیپر هغه د ارجنټینا پلیر راوغورځولو انجرډ هم کو، خو بیا هم فول ور نه کړلی شو د مصر ټیم لا. یعنی ډیر زیاتې بیګا په میچ کې ابل شپه په میچ کې شوی دی مصر سره کمپلیټلی نا انصافي شوی ده. اور دا پکې وورئ مصر 2 ګولونه کړي او ارجنټینا 0 ګولونه، مصر 2 ګوله او ارجنټینا 0 ګول. ټول مصر خوشحالیانې مناولې، ټول مصر لا پته وه چې دا میچ مونږ ګټو. مصر کې ایون د هغه یو غټ سیاسي سړی د مصر هغه یو سکرین نصب کړی په مصر کې او د مصر خلکو خوشحالیانې مناولې چې دا میچ خو زموږ لاسونو کې دی، ځکه تقریبا 78 منټو پورې یو ګول هم ارجنټینا نو کړی، تقریبا 12-13 منټ پاتې او میچ ټوټلی د مصر په لاسونو کې و. هلته خلکو خوشحالیانې کولې، ماشومان را جمع شو، ګیدرنګ شو، لکه څنګه چې د پاکستان او انډیا میچ په پاکستان کې خلک غټ غټ سکرینونه ولګوي او میچ ګوري خوشحالۍ سره. نو دغه نصب د سکرینونه چې چا لګولي وو په مصر کې نو د هغه سړی لاش هم بیګا برابر شوی د میچ نه پس، یعنی هغې هم په مصر کې غریب قتل کړی دی. نو چې د فلسطین سره څوک ودرېږي د فلسطین حمایت کوي، که هغه د سپورټ سره د هر ډپارټمنټ سره تعلق لري، که د کرکټ وي که هغه د فوټبال وي، نو د هغه کیریر هم خرابېږي. ایون په دومره غټ ایونټ کې چې فوټبال یو داسې گیم دی چې په دې کې داسې قسم فکسنګ یا داسې قسم الزامات یا داسې قسم خبرې اترې په ژوند کې ما نه وې کتلې. چونکې کرکټ خو مونږ فالو کوو، کرکټ مونږ ګورو، پای کې داسې قسم خبرې راځي چې امپایر د انډیا سایډ واغشتو، امپایر د انګلینډ سایډ واغشتو، امپایر د پاکستان په حق کې فیصله وکړه، امپایر داسې چلو کو، امپایر داسې چلو کو، آی سی سی خاموشه ده، آی سی سی از ایکول ټو بی سی سی آی، آی سی سی از ایکول ټو انډیا، داسې قسم خبرې مونږ اورو. خو د فیفا اکثر د دی چې کم ټورنامنټ وي هغه کلین اینډ نیټ وي، هغه مکمل شفافیت وي. خو دا ځل فیفا هم حد وکړو، فیفا هم د ډونلډ ټرمپ نه مجبوره ده. او کم زیاتې چې مصر سره شوی دی دنیا له ښکاره دی، دنیا ولیدو. نو د فیفا فیډریشن نه هم د خلکو سرورو اعتبار ختمیږي. نو کوم څوک وایي چې نه دا فکس نه دی او کوم څوک وایي چې نه فیفا داسې نشي کولی، نو هغه به ناپوهه وي.